बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو ډیره زیاته د افسوس خبره را مخته شوې ده دوستانو الګ اورجینې په غیرت بنو باندې قتل شوې دي د الګ اورجینې خپل کې سیاست تعلقو د قاتلانو سوق دي اردوی په سواجه باندې قتل کو دوستانو د الګ اورجینې خزا خوندو بیا د قاتلانو سوق دي د بریک وسټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کدا ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وای تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاوي شي دوستانو وخت اخیری ده قیامت نشانه راخره شوی دي عذاب مونږ باندې راغلي دي نیم نازیات ملک چې دا هغه په اوبو کې ډوب ده هغه نه باوجود مونږ حسد بوس کینا دوا خزه خوان چې پاکي رشته کې تړل شوی نکاح مور پلار په مخ کې شوی هغه نه بعد الک اورجینې کورانه چې مور پلار وفات شوی دي ترونو الواد د پزمه کې په ایوي ټوکړي باندې فرانشي او د رشتہ ختمه کی او دوستانو نکاح خدا سے نه ماتېږي د الک اورجینې جوبل خواخو دوی کورنا و تختیدل کوټ میریج یو کړو نکاح احوال شوی رجستر شوی نه نکاح رجستر کړو غواهان نشتا او شاهدین نشتا او دوستانو مونږ خپل بوکس کې نه حسد اور لالچ کې دی حد پر ډوبیو نو موږ نه ټوله خبرې اېره شوې دي موږ نه آخرت اېره شوې دي دلته ملک باندې آفت راغله د نیم نزيات ملک چې دا هغه په اوبو کې ډوب ده دیر کې درې مشنان چې دی هغه اوبو وړي دي او هغه په مور پلار هغه په کورونو باندې ستريږي خلکو کل جایداد چې دا هغه په اوبو کې ډوب شوې دي خو دوستانو موږ بیا هم بوکس کې نه او حسد کې مبتلا یو موږ دا سوچ نه کو دا خو پاکه رشتہ ده پاکه رشتہ ته غیرت متسنګ ور کول شي دا څنګه ورکول شي چې ما دا چې مړه کړل نو ما په غیرت باندې مړه کړی دي خو دوستانو جهالت ته که جهالت نه و نو دوی به داسې حرکت نه وي کړی خلک دشمنی هم په نر پنه راکوي او دوستی په نر پنه راکوي خو مونږ هغه درانه پښتانه اوس نشته چې چا به دا کارونه په نر پنه راکول خو نن سبا خپله اور پردې وینه نشته وینې سپینې شوي دي لږ غوندې لالچ دی پره آریو حد پرې تلل شو دوستانو که مونږ خپل الواد باندې حلال لقمه اخرو حلال رزق په اخرو کیدا شي دا واقعیت مونږ د معاشره کې نه رونما کیږي دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور وکړئ والسلام